اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ لقد تاب اللہ خامخا یقینا رجوع کرد اللہ تعالی پیغمبر باندے والمہاجرین مہاجرین باندے والانصار وانصار باندے الذین کسان اتبعوه چیت یو دین بخی ان اللہ له ملک السماوات تاکہ سر اللہ تعالی له ملک السماوات ددل پار بادشاہی دا اسمانو دا والارض ادزمکو دا یحیی جوند کول کئی دے ویمیت املول کئی دے وما لکم نشتر تاثر پارا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی من ولین سوک پروٹیکٹ ولا نصیر ان مددگار لقد تاب اللہ خامخا یقینا رجوع کردا اللہ تعالی غلی النبی پیغمبر باندے مہاجرین و انصار باندے اگر کسان اتبعو چی اتباع پیغمبر قیدا فی ساغت العسرت دا سختای وقت کی نو دا غزوہ تبوک دا سختای وقتو ذکر ما تاستوی نمبر اول دا گرمای موسم جون جولائی نمبر دویم دا عرب غند ساراو نمبر دریم دا اموال و قلتو نمبر سلورم سورلای ورسر نوی نمبر پینزم سلاح ورسر ام کمو نمبر شپگم 200 میل مزلو نمبر اوم دا آغا زمانے دا سپر پاور سر مقابلہ وا نو دیتا پیغمبر علیہ السلام جیش العسرہ ہوئے دا سختای لشکر صحیح ورطا ہوئے دا سختای دا وقت لشکر فی ساغت العسرت پاغا وقت دا سختای کی من بعد ما کادا پس دا آغی چی قریب و یزیغ قلوب فریق منہم چی کگی دل زنا دا یو گروپ منہم ددوینا کگی دل سمانا کمزوری کولا سڑے کلا دیکھو گورے چھ کلا مشاکل دیر بھی دا سڑی مخی دا صحیح نو کٹیر پاورفل سڑے ہوں بھی نو سڑے پا کتا زی کنا زی لگا دا انسانی کمزوری دا چھ سڑے پا دیس ہو چکی 200 میلا سورلیم نشتا دا خوراکم کمے دے جون جولائی دا سہرا کے سفر دے مقابلہ سپر پاور سا دا دا سڑے پا کتا زی دیتا وہی زیغ القلوب اللہ تعالیٰ وہی پس داغی چھ قریبو چیزونه دی یو گروپ ته دی هغه کمزوري کېدل کېدل خو الله تعالی فرمای ثم تاب علیهم الله تعالی په دوی رجوع کړ استقامت ولور الله تعالی په دوی رجوع کړ استقامت او په داسې وخت کې استقامت ډېر ضروري شی دی صحیح استقامت کله چې د اسبابو کمې راشي بیا د عقیده استقامت هغه کمې پوره کوي هغه کمې څه پوره کوي د عقیده استقامت او مضبوطیا هغه کمې پوره کوي ثم تاب علیہم بیا رجوع کر اللہ تعالیٰ دوی بانے انہو بیم رؤوف الرحیم تاکہ سر اللہ تعالیٰ بدوی بانے محربانا و رحم کون کیو نور دلتا یو لفظ چی لقد تاب اللہ دا تاب مانا لغوی مانا کوئی دا رجوع کول لغوی مانا سر رجوع کول یو ٹرن غستل رجوع مانا سر یو ٹرن غستل اس توبه ته توبه هم زکوي چې دې کې سړی یو ټرن واخلي کوم ګناه چې کړی په کوم روډ د ګناه چې رواني نو دې एकदम سوکي یو ټرن واخلي دی وجه توبه ته توبه وای چې دې یو ټرن واغسته ځان بلیم کو چې راځه په خطا روانم یو ټرن سړی کله اخلي چې ورته احساس شي دا روډ خطا دی نو بیا څه کوي بیا مخ راوړي هغه نیویګیشن سیستم والا ورته بیا وای مې کې یو ټرن ورته معنا دا چې تکم دغه فیډ کړي کمپیوټر ته ایڈریس متعلق راکر شوی نو سوکا یو ټرن کا چې ته په خطا نو توبه ته توبه کوي چې سړی په کوم ډایرکشن کې رواني نو دا خطا دی نو چې خطا دی سبا کې بیرته نو الو بیرته راګرځي چې نو به په دې باندې پوه شي چې واقعي په خطا لار روانه اګه سړی ته دا احساس نه کیږي چې په خطا لار روانه هغه یو ټرن کوي نه خو بیا روانه نو چې رواني احساس ورته نه کیږي دا ځای ته ورسي چې به واپس یې الله بیره دا واپسی نو توبه ته توبه کوي چې په دې کې رجوع کیږي یو ټرن غستې شي صحیح نو د توبه لپاره نو تاسو څو واره ذکر کړو چې یو توبه
د الله تعالی د حق پامالولو پس منظر کې دا چې خدای یو شی ناروا کړی دی او هغه ناروا کار ارتکاب چاو کو نو د خدای قانون پامال کو نو چې د خدای قانون پامال کوم دی به توبه وباسي درې شرطونه دي پکې سړي پکې درې شرطونه دي پکې یو شرط پکې دا دی چې دې بزان بلیم کوي په هغه کار چې کوم کړی ځان و ملامت کوي نمبر دویم داغه کار د میدان نه چې کوم ځای د دغه ګناه بیا احتمال دغه نه بار راوځي دغه نه بار راوځي او نمبر دریم مستقبل لپاره به دا عزم کوي چې دا کار و بیان کوم مستقبل لپاره به دا عزم کوي چې دا کار و بیان کوم دا خو چې معامله د الله حق سره متعلقي کله انسان حق سره متعلقي نو دو شیونو ورسره نور اضافي کوي دو شرایط ورسره نور اضافي کوي یو دا چې کدا شی مالی او مادي وي څه شی وي مالی او مادي وي د چا حق والده د چا پیسې والده د چا جایداد والده نو که مالی او مادي وي نو هغه شی به هغه مستحق ته واپس کوي او داغه نه معذرت کوي معافي بغواړي او که مالی او مادي نه مثلا چا پسې غیبت کړی دی بد خبره کړی ده الزام په لګولې ده فالس چارجز څه شي فالس چارجز داغه د عزت خلاف خبره کړی ده هغه له پړق ور کړی ده زخمی کړی ده نو داغه لپاره دته وی استحلال الخصوم چې هغه ته ورځي او هغه نه معافي غواړي سبب معافي به نو چې هغه ته معافي وکړي داغه نه پس به الله نه معافي غواړي او دا څه نکېږي چې اوس ما یو سړی حرام کړی دی یا میټیریلی یعنی مین مالی اعتبار سره یا بدني اعتبار سره ازو خدای تمام معاف کړي نو خدای خو به معاف کړي خو ته عاشق جیب نه راوباس هغه واپس ورکړه نو پاګې خېټه چولې په لږ سره ډالر او خدای ما معاف کړي خدای به داسې معافي بالکل نه کوي دا خو یو مسله شو دویمه مسله چې توبه کېږي د ګناه کولو نه بعد څنګه بعد چې سړی ګناه وکړي نه توبه کوي دا ټول کې انصار احمد نو هر چې پیغمبر د خدای دی دغه د ګناه نه معصوم وي پیغمبر ګناه نه کوي د دې وجه رول ماډل وي رول ماډل هغه سره کې نشي پرفیکټ وي چې څه وي چې پرفیکټ وي چې نقص پکې نه وي اوس ګناه کې دل خو نقص دی نو پیغمبر ګناه نه کوي خطا ته کیږي ځکه انسان دی خطا ته کیږي زه انسان دی خدای ګناه نه کوي نو چې ګناه نه کوي توبه تصور هم نشته چې ګناه نه کوي د توبه تصور هم نشته نو ځکه الله تعالی نسبت کړي دا توبه پیغمبر علی السلام ته چې یقینا الله تعالی توبه قبول کړي د پیغمبر نو پیغمبر څه ګناه کړو توبه ایسته چې الله تعالی قبول کړه صحیح نو دیتا مونږ وایو تجوز یا مجازن استعمال سو ورته مجازي استعمال چې اصل کې الله تعالی د مسلمانانو تذکرہ کوي چې هغه مسلمانان چې ګناه ته شوی مسلمانان چې ګناه به کمزورۍ ته شوی دا غي توبه الله قبول کړه او باعث د قبولیت د توبې دا چې د محمد رسول الله امت صلی الله علیه وسلم نو دا داسې شو لکه خدای چې د پیغمبر ګناه قبول کړي دا پیغمبر توبه قبول کړي اگر چې ګناه دا هغه فالوورز کړو هغه نو کړي خدای هغه د وجه دا غي توبه قبول شو لقد تاب الله یقینا توبه قبول کړو الله تعالی د نبی پیغمبر لا والمهاجرین مهاجرین انصار الذين مهاجرين وانصار اتبعوا چې اتباع دې پیغمبر کړو په ساعت العسرا د سختۍ موقع باندې من بعد ما کاد پس د هغه چې قریبو یزیغ چې کاږي قلوب فريق منهم زند یو ګد دوینا ثم تاب عليهم خو بیا رجوع کړ الله تعالی دوی باندې استقامت ورکړه رجوع کړ الله تعالی زړه کې کمزوري قراله زړه د شي کېدل څه کېدل زړه شي کېدل خو الله تعالی سټیبیلیټي ورکړه الله تعالی سره سټیبیلیټي ولا ورکړه عقیده ولا فهم انه بامرؤوف الرحیم تاکي سرا الله تعالی د دوی لپاره مهربان او رحم کوونکی وحل الثلاثه او الله تعالی رجوع کړ پاغ درو کسانو باندې نو بیا غدری چې مونږ وړاندې ذکر کړو هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ مرارہ ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ
کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ منافقین خود جنگ نہ پاتے شیو منافقین پر لیم ایکسکیوزز باندې سبانه اس پاتے شیو خود بوزدلای د وجو خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پاره لیم ایکسکیوزز جوړ کړو چاوی زما خود پرونه راسه خټه کې درد دی چاوی د پرونه راسه می جیت بدا اوس را ډاکټر نه چاوی دا تکلیف دراتا چاوی دا تکلیف دراتا ای خو لیم ایکسکیوزز کول دا درې مخلص صحابه هلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع کعب ابن مالک درې واړه هغه خلق دي چې د پیغمبر په یو مشن کې داغه نه پاتې شوی دي په هر مشن کې وړاندې روان صحیح اوس په دغه وخت کې کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ سره هیڅ عذر نه چې ولې لاړو نه صحیح مونږ وی 1200 میله سفر دی سره دی 1200 میله ټول لشکر دا په اسونو نه روان بلکې په خوانه روان دي زیات تر پس روان دي او شانو او وش دومره تیز سفر نه کوي تیز سفر خو استه وش دومره تیز او مونږ وی مونږ سره خو تیز اسونه شته نو ځکه نن یې د تاسو سره روان شو وی ویل کېښ دیم catch them on their way towards Tabuk. The Tabuk په لار چې روان 1200 میله مزل له دا قومیا شخصي صحیح نو بس وکړه د څلورو پس روان شو نو پنن سبا کې مهم ختم شو پیغمبر اسلام واپس راغی موږ روان شو صحیح اوس کوم منافقینو پاتې شو ای قراتل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حضور علیہ السلام جمعات کې ناستو نو یو براغه ورته وی چې ما دا عذرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بل سبق کې تیر شو چې الله تعالی یعتذرون الیکم چې حضور علیہ السلام تبوک نه واپس را روانو پلار ورته جبرئیل امین راغی ورته یعتذرون الیکم ای لګیا دي اوس ایکسکیوزز جوړه چې سبو ورته ای په پاتې شو په منافقت او دا غي دا پخته یقینو چې دا لشکر واپس نه راځي دا لشکر واپس نه کیسر روم په ټمبم ورځي دا ټول مړیږي دا ټمبم په ورځي دا ټول تمړیږي د سپر پاور سره جنگي لیکن یو کس ژوند دی خو چې ټول ژوند دي او کامیاب راغل هغه وی اوس څه کوو هغه خو پیغام چې واپس نه راځي نو چې کله واپس را روانو وی واپس سره چې کیسر له شکست ورکړه څه وخت کیسر روم له شکست ورکړه اوس څه کوو سعودر نو ټول خپل عذرونه جوړول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کې ناستو یو براغه یرجی زه خو بس در روانم خو دا تکلیف پیښ شو بل دا تکلیف پیښ شو پلار الله تعالی پیغمبر ته ویل دي ته وای چې لا تعتذروا خبردار هیڅوک ایکسکیوز نو پیش کوي قد نبأنا الله من اخبارکم الله تعالی موږ ته ټول ډیټیل راکړي خدای موږ ته ټول چې تاسو ټول د بوزدلای د وجه نه ایستري زمونږ د مرګ په انتظار نه سي دا ټول بال تبلیغ دی کې څوک واپس نه راځي صحیح خبر تدبیر اوس کم سره چې کمزوري کړی وي ناغه لګیا خو نه کنه ایکسکیوز پیش کوي کنه ایکسکیوز پیش کوي چې خلکو د تعنو نه ځان بچ کی اوس کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زوم راغله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته زوم راغله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې زولید نه ثبت سما حضور اسلام ته اسماعیل ګراته چې حضور اسلام د اخلاص او ایمان نه قواعد ته په مخلص مسلمان سره دی صحیح و ماته د اسماعیل انګو کې ماته موازه وکړه تا باندې څه شي وې لکه یو سره چې چا سره خپل لیډر سره یا خپل شیخ سره یا خپل استاد سره یا خپل مرشد سره یا د لوی جرګې ممبر سره پاره سختای کې ولاړی پس کې ولاړی پاره سختای کې او یو اهم سختی راشي ها نو چې کم کمزوري کسانی غرور رسو شي ارور رسي خو یو خداسي چې اقصر ورکول کوي صحیح اغم را نشي ها نو د نور متعلق توای چې کمزور دي خو پته نشته شیر شاه ولې نشته حیات ولې نشته حاجی غنی ولې نشته نثار احمد ولې راغله حاجی باری ولې راغله صحیح کعب بن مالک او هلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع خلدی میں ذات خلقو تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم پیاله هم نه والا خلقو نو چې هغه راغی کعب بن مالک نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته کتل نو پیغمبر علیہ السلام ورته مسکی شو وی او ماذا بکیا کعب پتاوي څه شو صحیح او چې کوم سره تاسو سره مرګ ته تیاری او د تکلیف مو کوي او هغه را نشي هغه سره مګرتیاو نکی یقینا هغه ته بیا سره ایکسکیوز استعمال نه کیږي هغه څنګه راځي نو سره ورته کتابه نه وته شي هغه سره داول کنه لري ها اوس په شرشا موږ داول لر موږ شرشا کتابه نه وته شي ټول په موقع حیات ټول په موقع راندل لکه هغه سره داول لري پیغمبر علیہ السلام کعب بن مالک ته ما دا به کتابه نه وته شي اوس کعب بن مالک صحیح مسلمان سره و صحیح هغه یې هیڅ شی را باندې نشوي بس سستای پاتې کړم هیڅ را باندې نشوي سستای پاتې کړم حالانکه زما قبيله والا ما ته وی چې له صورت وای چې دوره معمولی عذر خدار چي کنه تیزه دې ګوړه کې مې درد چې پاسې دم بنا مې تکلیف راکو
صحیح موضوع خو دې او تاسو برګ لفظ وای دا کوم وایي یا کوم سروي چې تور سپین ګډ وټا کې موږ ته برګ وایو برګ صحیح ده نو یو څنګه نه چا وایي وګستو وې زما یو وایي دی یو کو نو ته به دا وایي مان راکې ته بس راکې هغه وایي باندې مان راکې ما ورته یا برګ دی یا زما وایي هغه وایي برګ دی نو ته ورته برګ دی کنه ته پیوې کوم نو هغه ورته ملګری یک بهانه او هیله او خو بل ورته وکړه کته اوس قصد نه وته راکې وایي دا صحیح ده نو بهانه کو سره وایي برګ دی نو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو خپل قوم والو خو بس باندې ته شرف دور لږ سردردم کی سړی دی کنه وی ها او چې ګرمه موسم خو له ضرورت بار بدن ګرمي خو ورته یو ټمپریچر کو نه محسوس دی وځي صحیح کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بالکل لیم ایکسکیوز نه پیش کو هیڅ شیرا باندې نو ټیک ټاک بس سستای د وجه پاتې شو نو بس پیغمبر اسلام ته مخامخ راغی ویږي شي بس خالص ناراض کیو پیغمبر اسلام ورته کین دا نو دواړه ملګری عمران هلال ابن امیہ امراره ابن ربیع هغه هم دغه مزاج خلکو کوي تم پیغمبر اسلام تاسو دواړه باندې شو هغه یې سره باندې شو سستای ناراضه پاتې کړی نن او سبا کې سبا رواني کو بل رواني نن رواني کو سبا رواني دغه پاتې شو او صلی الله تعالی خو چې د منافقینو متعلق وي چې دا خو ګنده دا خو لري کا دا خو منافقان دي دا خو شکر باز دی ودر سره نه کړي دی په میدان کې ستا خلاف برګي دی په میدان کې داخله یعنی هغه خبره وکړي هغه حرکت وکړي چې نقصان به تاسو پریوزي نو چې دای تاسو سره نه نو خبره ده صحیح خو دا درې جو نو دا درې هم پاتې شوی دی په اهم موقع پاتې شوی دي او په اهم موقع پاتې شوی دي نلک د مخلصانو د اصلاح لپاره د مخلصانو د اصلاح لپاره سوشل بایکاټ ورسره کوي سماجی مقاطعه معاشرتی تعلق ورسره ختم کوي ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر اسلام د جمعې مانځ کې اعلان وکړي چې هلال ابن امیہ مراره ابن ربیع او کعب ابن مالک they are socially boycotted نو سوشل بایکاټ هم داسې و چې کعب ابن مالک یې د جمعات مسجد ته راغله پیغمبر اسلام ناس ما به السلام علیک یا رسول الله حضور اسلام به جواب نه راک صحیح به ما چې موږ کو یو طرف ته مولانا پیغمبر اسلام ما ته قتل خو که زماس پرګه پیغمبر سره ودا کېدل پیغمبر اسلام مخبل فاړو صحیح او هغه وایي چې داسې سماجی مقاطعه وا چې زما خپل خزه زماده تر لور وا دا کا لور مې وا وې زه کور ترانم چې پیغمبر اسلام اعلان وکړ به ما کې ته لګي وبراک وې خبرې نه کړې به ما وځنه تا ته هم لګي وبراک هغه ته پیغمبر اعلان وکړ سماجی مقاطعه ده څه ده معاشرتی مقاطعه ده تاسو سره صحیح سنکشن دی نو رالم د اکاز ویمه چې زما د ورکوټوالي دوستو ځواني را سره یو ځای تیراوه ها او ورته په یو ځای وو وی هغه سره له چیرې ته په ډېر مشکل باندې ختم سو چاته اپروچ کو نو چې هغه تراله وی ما ورته چې السلام علیکم هغه جواب نه راکړ به مې مشکل په تاسو شو په ماسو شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنکشن لګولې سماجی مقاطعه ده هغه په دې کې سلوي خرج او سلوي شپې تیر شي او یې ځکه کله د شپې په تیار کې مې خدای ته جوړل چې الله ماره د سستی ده نرسي ولې شو نه په یو سل اختمار سار موږ مې کړو او د کوټې د چت ته پاسه ناشته چال ته چا आवाज وکړي یا کعب صحیح نه ما وکړي قیصر روم په مدینه اٹیک وکړ د شکست بدلا کړی څه وکړ په مدینه اٹیک وکړ وې ما ورته چې وهل اغار اٹیک وشو یعنی احتمال आवाजونه راکې معنا ده چې اسلام والو میدان ته راوځم اٹیک وشو وې ما ته نه ابشر مبارک شه خدای دې توبه قبول کړه مبارک شه نو یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر عالم ایما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې هاذا خیر یوم طلعت علی فیه الشمس دا چې زما د ژوند ټول نه مبارک ورځ ده زما په ژوند کې دومره خوشاله ورځ بل ما باندې نشته چې دا نن توبه قبول شوه د دې نه زیاته خوشحالي نه دینه مخکې شوې ده انا به دې رسول باندې راشي نبی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وې چې په دې خوشاله کې د کعب بن مالک مالدار سره به ما ورته چې جی زه خپل ټوله پراپرټي دا ډونیټ کول غواړم دومره خوشحالي درته چې ټوله پراپرټي بیت المال ته ډونیټ کول غواړم ماته الله نه وې ما یې نیمه ډونیټ کول غواړم ماته الله نه وې ما ورته چې درې مې څه ډونیټ کول غواړم
الثلث والثلث كثير. ها دا 1/3 کولش خدام ډیر ده. دام سره دام ډیر ده لکم کدینه. وعلى الثلاثة الذين أپادرو کسانو باندې خلفو چې غیر استو پات کړي شوی نو جو لفظ الله تعالی وی تخلفو بل وی خلفو. تخلفو معنا دا چې سړی په خپل مرده پاتې شي. سړی په خپل مرده په تکلف باندې پاتې شي. او د خلفو معنا دا ده چې څه انویزیبل حرکت دې پښکړې پاتې کېدو تا سین او درځي ناراضي دا انویزیبل شی او خواږي دی وی الله تعالی د خلفو تعبیر کوي دې په تکلف نو پاتې شي وي چې کنه دې لین ایکسکیوز یو کول بس یو انویزیبل موټو د دې شاته ناراضي و چې ثواب شي او بل ورل شي. حتا اذا ضاقت عليهم الارض تردے پورے چې تنگ شوی باندې زمکا بیمار خو بسره د وسعتو د فراخید دی وضاقت عليهم انفسهم ارا تنگ شوی باندې ځانون دوی یعنی دوی پټنشن دوی پټنشن کی چا ور سره خبرې نه کولې وظنوا دوی دا یقینو الله ملجا چې نشته اخلاص من الله د الله نه الا الی مگر الله تا ثم تاب علیهم بیا رجوع کړ الله تعالی دوی باندې لیتوبو دې د پاره چې دوی توبو کی ان الله هو التواب الرحیم تاکي الله تعالی توبه قبل کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو او صلی الله تعالی وایي کده ژوند په هر میدان کې ځان د دا قسمه امتحاناتو نه بچ ساتي یا په دا قسمه امتحاناتو کې ځان کامیابول ساتي نو بیا به دوه کارونه کوي. څو کارونه وکړي؟ دوه کارونه. دا ورپسې آیت کې دا دوه کارونه روان دي چې یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا الله ويرګي الله تعالی نه د خدای پولی مماتوي د خدای حدود مماتوي. دا یو شی دی. وکونو ما صادقین او شی ملګری درشتونو خلقو دا دویم سبب دی. نو انسان او مسلمان فطرتن دو کارونه غواړي. زوم دا غواړم توم دا غواړم چې د خدای دی هم خوښیم د مخلوق دی هم خوښیم. څوک دا وایي چې د مخلوق یو خان خیر دی کله خدای بدی شي کله خدای بدی شي خو بیړه دی درکړه یا څوک دا هم نه وایي چې د خدای خان کله مخلوق بدی شي خیر دی خو روح بری تنګي نو چې مخلوق بدی شي خو روح بری تکلیف درکړي نه ار یو سړی دا غواړي چې د خدای دې هم خوشیم او د مخلوق دې هم خوشیم. نو الله تعالی وایي که د مخلوق ځان خوشي نو د الله یاره بغړ کې ساتي سبا ساتي د الله یاره. نو چې د خدای نه څومره یریږي نو دومره به د مخلوق خوخي. لکه ته وګوره د موږ شیخ بدی دا یو عجیب مثال وي پاکستان کې د لوی افسران ټول حرام خوار دي. اکثریت سي حرام خوار وي رشوتونه او د برای کوي کنه کوي کرپشن کوي خو بلې کرپ نه خوخ یعنی دې په خپل کرپ کی خو بل څوک کر یعنی ته چې کوم ډپارټمنټ تلل شي الته صحیح نو یو افسر چې هغه کرپ نه نو په هغه آفس کې هم خلک دا تعریف کوي کنه حالانکه دا ټول کرپ دي چې خپل کې یو دې نه سره دي ډیر بزرګ سره دي نو لکه خدای فرق پتا باندې دا خو یې ته هم بزرګ کې نه ته هم کو دا کار نه. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یریږي الله تعالی نا وکونوا مع الصادقین اید خو خلق رښتونی خلق دي رښتونی خلق څه دي خلق دي. نو الله تعالی وایي که زمانه یریږي نو د مخلوق بخوخي او که د خو خلقو مرګرتیا کې نو زما بخوخي که د خو خلقو مرګرتیا کې نو بیا اوس الله تعالی ته کسره ځان نږدې کوي نو بل دې د خو خلقو مرګرتیا کوي څه کوي د خو خلقو مرګرتیا کوي د خو خلقو خدمت دې کوي. په دې جماعت کې مونږ یو قاعده ذکر کوو مونږ په عبادت باندې جنت ملاويږي د خو خلقو په خدمت باندې خدای ملاويږي چې عبادت کې نسبت ملاوي جنت برته ملاوي شي خو چې د خو خلقو خدمت کې خدای برته ملاوي شي نو مونږ خدای غواړو مونږ جنت باندې ځو که خدای زمونږ چې بیا خو جنت زمونږ د پلار کور دی صحیح ده که خدای زمونږ شه نو بیا مونږ تاسو ته به دوزخ ده صحیح. من کان لله کان الله له ما كان لآل المدينة ومن حولهم من الأعراب جائز ندی د آل مدینه او د پاره ومن حولهم
الناس او چا پیر د دوی نو سیدن کی دی من الاعراب د سارای خلقنا ايتخلفوا چې رست پادشي عن رسول الله د الله د پیغمبرنا ولا يرغبوا بانفسهم ان دوی د پاره دا جایز دي چې ترجیح ورکی ځانونو خپل لا غن نفس په ذات د پیغمبر باندې ذالک دا د دی وجه به انه چې تا کی سره دی لا یصيبهم ظمأ نرسیږي دوی ته تندا ولا نصب سختی ولا مخمصه الوغا فی سبیل الله پلار د الله کې ولا يتعون موتن او نکیږي د یو قدم پدا سے ځای یغیظ الکفار چې قدم غصور ولی کافرانو لا ولا ینالون ان رسیدوی تا من غدو او نرسیږي دوی تا من غدو د دشمن له دوی طرف نه نیلان سم مصیبت او تکلیف الا کتب لهم مگر لیکل شي دوی له پدې ټولو کارونو باندې عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين تاکي سره الله تعالی نه ضایع کوي اجر د محسنان نو الله تعالی وایي که زما لاره کې در باندې تندر اعلی که سختی در باندې رااله که زما لاره کې لوګه در باندې رااله که زما په لاره کې په دای ځای قدم کې خود چا کافر باندې ډیر بوج دی ډیر برډن دی ولا يتقون موتان يغيظ الكفار که زما په لار کې د دشمن طرف نه مصیبت در باندې راغی الله تعالی وایي دا څومره تکالیف چرال الا كتب لهم بعمل صالح تاو کریډټ جوړیږي اللہ تعالی سے جڑی کریڈٹ کی جڑی ولا ينفقون ان خرج کئی دینا فقطا صغیرتا یو ورکوٹ خیرات او ڈونیشن ولا کبیرتا ان لوی ڈونیشن ولا یقطعون وادیا ان ولا یقطعون ان کٹ کئی دی یا نصر کئی دی وادیا یو ویلی پا سفر کے خدای طرف تا الا کتب لهم مگر دا ټول شیونه دوی لپاره لیکل شي لیجزیهم الله بد انجام داده چې بدله ورکوي دوی ته الله تعالی احسن ما كانوا يعملون بهتر هغه چې دوی چې عمل کولو وما كان المؤمنون ان اشتر المؤمنان لپاره لینفروا چې دی اوږي جهاد لپاره کافتن ټول فلولا نفر والله تعالی وای نو دغه مسله ولیکه نثار احمد چې جهاد ابتدایي طور دا فرض کفایه ده ابتدایي طور چې د فرض کیږي نه د کفایه فرض کیږي دو قسم فرض وی شریعت یو ته فرض عین وای یو ته فرض کفایه وای فرض عین فرض ده په هر فرد باندې لکه د ماسوتن مونږ و زما په مونږ باندې زما په خلاصي یا زما په پلان مونږ باندې خلاصيږم نه په خلاصيږم دا هر فرد انډیویډوال فائدہ ده دته فرض عین ایو فرض کفایه ده دا د امت اجتماعي ذمہ داری ده دا د امت اجتماعي دا د هر فرد انفرادي ذمہ داری نه ده دا د امت اجتماعي ذمہ داری ده نہ مانا دادا چې څه کسانې کوي نو د نورو غاړه فارغېږي چې څه کسانې کوي د نورو کسانو غاړه فارغېږي لکه جنازه او جنازه ټول امت اجتماعي فریضه ده نو خدای مکه که زمونږ په دې کمیونټي کې یو مسلمان مړ شو او هیڅوک یې جنازې ته تیار نه شو نو دا ټوله کمیونټي به خدای عذاب ورکوي دې ټوله کمیونټي به الله عذاب ورکوي ځکه فریضه ادا نه کړه خو که د کمیونټي نه درې کسانو مړل او دا سړي جنازه وکړه د نورو غاړه فارغه شوه د نورو غاړه فرض نو جهاد هم دغه رنګ اساسی طور فرض کفایه ده او کله فرض کفایه ده دا ولي کده غلطه چې کله موجبات یعنی اسباب موجود شي او اسباب د قران پیش نظر نمبر اول د اسلامي ریاست یا د مسلمانانو خلاف دسیسه کول دا یو سبب دی چې مسلمانان به جهاد کړه کوي چې د اسلامي ریاست یا د مسلمانانو خلاف غیر مسلم سو کی دسیسه کانسپیریسی وکړي نمبر دویم چې مسلمانان کمزوري مسلمانان هغه له دین په اساس باندې اذیت او تکلیف ورکوي خلک ولې ورته تکلیف ورکوي د دین په اساس نو بیا جهاد لازم دی نمبر دریم چې مسلمانانو باندې یا اسلامي ریاست باندې جنگ امپوز کړی شي سوشي جنگ په دشمن طرف نه امپوز کړي نو په اسلامي ریاست مسلمانانو سره کوي ناس پای ورته دا دریم او څلورم چې مسلمانان دا غي د املاکونه
په جبر او په زور باندې بے دخل کړی شي، په جبر او په زور باندې بے دخل کړی شي. لومبني دو اسباب سورہ بقرہ کې ذکر دي، دریم سبب سورہ نساء کې ذکر دي، څلورم سبب سورہ حج کې ذکر دي. داولی کو ته لومبني دو سورہ بقرہ کې ذکر دي، دریم نمبر سورہ نساء کې ذکر دي او څلورم نمبر سورہ حج کې ذکر دي. او په دې څلورو واړو اسبابو کې کامن سبب یا کامن علت ظلم دی. څه دی؟ ظلم دی. چې اسلامي ریاست یا مسلمان سره ظلم کیږي نو بیا جهاد فرض شي، یا جهاد فرض شي، خو بیا هم فرض کفایه وي، بیا هم صحیح فرض کفایه وي. فرض عین جوړیږي الله چې غیر مسلم په اسلامي ریاست راننوځي او غالب شي، په اسلامي ریاست راننوځي او غالب شي، نو بیا التا فرض کفایه نه بیا فرض عین په هر انډیویډوال باندې لازم وي. ځکه بیا کور ته راغلی دی، نو کور کې بیا څه اوس موږ ټول دی یو کور افراد یو، نو بیا موږ څه حیات ته چې ته لږ همت وکړه، الکه اوس ته لږ همت باندې کار نه کړي، اوس کو وړو کې ته کلوې دا خدای دا سړی دی ټول څه شی راوړي، بس صلات راځي گزار کوي دی، ځکه سړی کور ته رانغوته خبره ده. ادا د ګور د علاج کې خبرې دي، د شریعت څومره خبرې چې دا ټول معقول دي، دا ټول منطقي خبرې دي چې کور ته رانغوته بیا څلور وړه ائمه هغه دې قائل دي چې فتخرج المرأة بغیر اذن زوجها، بیا به خزه د خاوند نه اجازه نه کوي شی باخلي او اوزي بیا خزه باندې لازم دي، بیا ځکه چې هغه عزت هم خطر کې دی، بیا کاوه گزار نه کوي، دا هغه عزت محفوظ دی. وما كان المؤمنون ان بلازم مؤمنان باندې ابتدائی طور لینفرو چې اوزي دوی کافتن ټول، او صلی الله تعالی وایي چې ټول نوځي، نو داسې هم نه ده چې ټول دغه سکور کې ناس تل ته خو به خلک غالب راشي. فلولا نفر فصول نوزي من كل فرقه، د هر فرقې نامنم د دوی ناتایفتن یو گروپ، لیتفقهوا فی الدین، دې د پارا چې دین پاسات باندې پویا حاصل کی، ولینذروا قومهم ادې د پارا چې یې قوم خپل زار رجعوا الیهم چې کله را واپس شي دوی تعالی اللهم يحذرون، دې د پارا دوی ځان بچ کی احتیاط کی. یا ای ادمه معنا د آیت دادا چې دې تعلق د حصول علم سره دی، د آیت تعلق سره دی، لکه څنګه چې جهاد سره دی دا رنګه حصول علم سره دی. الله تعالی او مسلمانانو دا لازم نه ټول مولیان کیږي، دوی کې الله چې په مسلمانانو دا لازم نه دي چې ټول مولیان کې ټول مولیان شي، نانو کارونه وسو کوي، ګاډي وسو اخلي خرڅي، شیرشاه صحیح، سکیورټي وسو کوي، حیا صحیح شو. الله تعالی وایي دا په مسلمانانو لازم ټول مولیان کیږي چې ټول مولیان چې وکړي څه نه. الله تعالی دا څه معنی کوي؟ البته د هر یو قوم نه یا د هر کمیونټي نه سکسان به اوزي د حصول علم د پاره او دا غي ډیوټي بدای چې کله واپس راشي لغلو چې د خلکو ته د دین زده کړو کی، چې د خلکو ته د دین په اساس باندې هدایت ورکړي. حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه دې ته وایي تقسیم الاقسام. تقسیم الاقسام معنا دا چې د اسلامي ریاست په انتظام او نظام او انصرام کې بداوی چې دوی به د کسبونو تقسیم کوي. سبا کوي د کسبونو تقسیم، ځکه ټول خلک په یو کسب ورخلاص په نظام برهم کیږي، کله کی نظام ګډوډ شي، او چې ټول خلک سکیورټي کمپاین جوړ کړي نو هایر کوي به څوک خبره ده کړل، چې ټول خلک ګاډي خرڅول او اکشن شروع کړي دا به څوک ششه نو دا خو یو کار کوي، بلبل کار کوي، بلبل کار کوي، بلبل کار کوي، د دنیا نظام په دی رواني. نو په ریاست اسلامي کې تقسیم الاقسام کیږي چې زراعت هغه دومره فیصده، صنعت هغه دومره فیصده، تجارت هغه دومره فیصده، حصول علم هغه دومره فیصده. نو دې سره نظام رواني. او بیا دا ټول شیونه د یو بل د پاره راځي، لکه د یو بدن ارګن، لکه د یو بدن اعضاء، لکه د یو بدن اعضاء. نو کو ټول بدن لاسونه دی،
انسان بدل کټول لاسونه وي هغه کې نه وي نو لاسونه خورېدل نه کوي نه لیدل کوي نه ساه واستې شي نو بیا خو به لوټلوان صحیح هغه ټول بدن سترګې وي ها نو سترګې ډرایوینګ کول شي ډرایوینګ لپاره خلاص بیا خپل پکار دي د ټولو اعضاء ځان خپل فنکشن دی بعینه د قرنګي په انساني معاشره کې دا انسانان ټول د انساني معاشره لپاره ارګنز دي نو چې ارګنز دي نو په دې کې به یو انتظام انصرام او ډیسپلین پیدا کړي نو چې څومره دا کمیونټي ډیسپلینډ وي نو دومره به هغه روبه ترقی وي چې څومره ان ډیسپلینډ وي نو در بخراب وي یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو قاتلوا الذین قتالوا کیا کسانو سرا جنگ کیا کسانو سرا یدونکم من الکفار چې غنی دي تاسو من الکفار د کافرانو نه نو الله تعالی فرمایي چې کوم کافرانو اسباب د جهاد موجود شو او اسباب د جهاد تاسو ته ضرور نو صلی الله تعالی وی چې کوم خطه کافرانو په دې سلورو سببونو کې یو سبب د جهاد را پیدا کړ ناغې سره جنگ کول چا ذمہ داری ده د هغه مسلمانانو چې کوم په قرب کې ورسره وو هغه مسلمانانو چې کوم په څنګ کې ورسره اوسي لکه مثلا رشیا افغانستان ته راځن نشو نو لومبنه د هغه سره جنگ کول چا ذمہ داری و د افغانستان د مسلمانانو چې د افغانستان مسلمانان کمزوري شو نو بیا چا ذمہ داری ده د ایران او د پاکستان د مسلمانانو کاغه هم کمزوري شو نو دغه څنګه د ذمہ داری پیلاوی دا خوري او دا کنه چې لا تر اوسه پر د افغانستان مسلمانانو په دې کمزوري د بل ځای د دنیا نه دا یو ډېر ډیسټربنس پیدا شي دا خو یو ډېر نظام کنټرول کیږي نه دی وجه الله تعالی قاتل الذين يلونكم من الكفار خپل همسایه کافر سره به جنگ کې کاغه تا باندې رامنډه واله قاتل الذین قتالوا کای آکسانو سرا یلونکم چې نزدې دي تاسو من الکفار د کافرانو نه ولیجدوا فیکم غلظا او صلی الله تعالی فرمایي چې کله جنگ لازم او واجب شو اشورو دکو نو زموږ په وطن کې یو ضرب المثل تاسو طرف ته مونږ وي ګوړه خو نه کړ ګوړه خوګي مونږ به په جنگ کې خلک ګوړې وي شي جنگ کې خلک ګوړې وي شي نه جنگ کې خسرې څومره سختی کولې شي ها د استر کې بلې ذات راو باسه چې مخالف باندې hebat راشي صحیح او کله جنگ میدان ته لړې انت نه غیر هوا به د سره وتا خو خان لري دایته مصیبت صحیح خرامن ډکې در باندې نو دی وسی الله تعالی وایي چې ولیجدو فیکم غلظا او دوی دې محسوس کی تاسو کی سختی تاسو په حرکاتو کې چې غیته محسوس شي او دا خو بد د بوتلاشن کو به کار نه کې بغا خو بخوري دغه دومره غوسره چې څه کوي بغا شو بخوري او چې څو پورې غوسه بدن کې راغلی نه ترای په جنگ کېږي نه کی ها نه کی چې غوسره کله جنگ کېږي ګوره دا غوسه ودا چې بشره چې په دې بدن کې یو الکترونیک قوت پیدا کی څه پیدا کی الکترونیک قوت پیدا کی دا رګونه راو پړسیږي ورسره وڅې ته دا رګونه راو پړسیږي او سترګې ورسره صحیح شو سره ټول ګډوډ شي وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَپوشي چې الله تعالی عمل کرے د متقینانو نیکانو وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اوس الله تعالی وایي چې قران کله سورت یا آیت نازلېږي د مؤمن ور سره ایمان زیاتېږي د مؤمن ایمان ور سره زیاتېږي حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي عبد الله ابن عمر راوي دي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله چې یو ګروپ راجم شي په یو کور د کورونو د الله تعالی کې دا یو کور د کورونو د الله تعالی نه چې یو ګروپ راجم شي په یو کور د کورونو د الله تعالی کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي الا حفتهم الملائکه د دوی نه چاپیرا دا استاد کم سرکل کې دي مونږ تخکارینا دلته فرشتو یو سرکل ناس الا حفتهم الملائکه وغشيتهم الرحمه د خدای رحمت دا ګروپ کول د خدای رحمت دا ګروپ کور کی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ونزلت علیهم السکینه دغه ځای چې د قران بیان رواني د خلقو ته منټل ترانکوالټی نصیبږي منټل پیس دماغی سکون ملاوي څه ملاوي دماغی سکون ملاويږي او پیغمبر علیہ السلام فرمایي وذکرهم الله فی من عنده یعنی تاسو وګوره دا نور څنګه خو ممکن نه ایتنه فیر کې خدای یو شی خو سره فیر کوي دا دماغی سکون چې د قران په فرق کې ناشتي دماغی سکون فیر کوي نه فیر کوي دماغی سکون نو پتہ ولګی دا چې دا یو شیخ استا فیلینګز کې دا نور فیلینګ کې نه دی عقیده او پساته او به فرمایل وذکرهم الله فی من عنده او دغه ګروپ
دو دي که سلور دي که شپږ دي که لس کسان دي د خدای په نظر کې دومره قیمتي دي چې الله تعالی اوس آل ته لګیا د فرشتو سره تذکره کوي چې دا ګوره د ملګري د ورځې کار ستړي دي او اوس راغلل دغه زما قرآن زده کوي. اوس دا څومره لوی مقام دی که د لاس انجلس میر د چا تذکره وکړي خپل دفتر کې او دته پته ولګي چې په آفس کې نن میرحان زما تذکره کوله په خو الفاظو، نو دې څومره خوشاله شي چې مهان نن زموږ ذکر کړو. او حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي د دې طبقه ذکر الله تعالی کوي عرش سره، عرش باندې پر فرشتو سره چې دا وګوره وذكرهم الله في من عنده. اوس منافقانو هغه به مسخري کولې چې پیغمبر اسلام وایي قرآن سره ایمان زیاتېږي چې نوې سورت براغه ناغي به بطور مسخري او بلتوي چې ایمان زیات شوی ستاوي سورت زیات شي ایمان یو په به زیات شوی دا شیطانانو. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَكَلَتْ نَازِلَ كْرِشِ یو سورت فَمِنْهُمْ بعضې د دوی نه هغه دي چې هغه وایي أَيُّكُمْ زَادَتْهُ کوم یو د تاسو نه زیاتې کړه لره هذه دي سورت ایمانا د ایمان په اعتبار. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا هر چا کسان چې ایمان راوړل فزادتهم ایمانا زیاتې کړه دوی لره دي سورت د ایمان په اعتبار او یستبشرون اته خوشاليږي په نزول د دې سورت باندې. وَأَمَّا الذين في قلوبهم مرض او ارتعا کسان لے چې پزنو داوی کې نفاق او منافقت دے فزادتهم رجسا الى رجس نزیاتی کدوی لنا رجسا د پلیتای په اعتبار الى رجسهم اغا اصل پلیتای د دوی سره یعنی دوی پلیتی مزید زیاده شوا. او د فارسی او شاعر اغا ډیر عجیبه مثال ورکړی دی. الله تعالی وای دغه صورت چې کوم نازل شي چې ایمان دغه خو ایمان زیات شي کوئی چې ګندګي ده دا ګندګي نور بدمه شو دا ګندګي نور بدمه. دا فارسی شاعر ډېر ښه شعر ویل چې باران کې در لطافت تبخش خلاف نیست باران کې در لطافت تبخش خلاف نیست در باغ لال روید و در شور بوم خس. هغه وای باران او هغه پټول زموږ یو شان مساوي وریږي وریږي نه او یو شان باران یو شان لطیفي وبي ځکه دا باران عبارت د دینه دی چې آبی بخارات د هغه ایواپوریشن شوی دی. اوس ایواپوریشن د لطیف شي کیږي د کثیف نه کیږي. نو پته ولګی دا چې دا لطیفي وبدي ځکه دنیا کې ټول نه بهترین وبکه وبدي د باران وبدي نه وای باران کې در لطافت تبعش خلاف نه باران کې ګریډا هل کې وریږي او کله ناترش کې وریږي او کله اریزونا کې وریږي د باران په لطافت کې فرق نشته. خو در باغ لال روید در شور بوم خاص د کیلیفورنیا پس مکه کې دلته ګلونه راځون شي څه راځون شي ګلان راځون شي او د اریزونا د هغه په سارا کې الته کې زوزان راځون شي الته راځون شي تاسو زوزان وایو زو د اغزیان راځون شي. اوس مونږ سو وایو چې دا هغه د باران د اغزو شوی نه دا د غزمه کې طبيعت باران دواړه ځای یو شان شوی دی. نو اوس دغه قران کریم دی الله تعالی وایي د مسلمان ورسره ایمان زیات شي د منافق ورسره منافقت زیات شي. او د عربي او شاعر هغه ډېر ښه مثال ورکړی چې ارل احسان عند الحر دینا وعند الكل منقصة وزما كقطر صار في الاصداف درا وفي شق الافاق صار سما. هغه وای احسان چې د اصیل سړي سره وکړو مونږه وطن کې لفظ د اصیل خاندانی سره چې موږ څه اصیل سره چې به خاندانه به نسبه مونږ سره موږ ورته ورزي مونږ له فطرت راځي دي ځکه خاندانی پس منظر نشته څه نشته خاندانی پس منظر خاندانی سره نه دي. نغوي ارى الاحسان عند الحر دینا وعند القن منقصة وزما. احسان کدي اصل سړي سره وکړو هغه تر ټول عمر پورې هغه احسان هېرای نه که هېرای نه هېرای هغه ته بس خبر یاد چې یو وخت په تکلیفم د شهر شاید حیات ما سره یو احسان کړ او هغه ته عمر هغه احسان او رجل سړي سره کدي احسان وکړو هغه عمر څنګه نن مې شهر شاجي وو 100 روپے مې ته واله سبحانه ورته جوړ کړ او زړه ډالر مې ته ووالو عند القن منقص ناغي مثال ورکړ چې دام د باران ساس کې دغه یو ساس کړي چې په صدف کې ورپریوزي نو پرم ته جوړ شي څنګه جوړ شي مرغلره ته جوړ شي او هم دغه ساس کړي چې د افغا وای د پایز نه سنیک تا تور کوبرا ني صحیح نه تور کوبرا هم د سپرینګ باران ته خلوه ده صحیح نو دا خپل کې چې کوم ډراپ لړ شي هغه نه زهر جوړ شي. اوس ډراپ کوم هغه ډراپ ته د یو وریځ نه کتل روان دي خپل ته صدف کې پریوته اول تا ناغه پر جوړ شو دینه زهر جوړ شو. نو دا نقصان د باران د وبو ده کنه د ظرف دی دا د ظرف
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ چا کسان دے چنو داوے بیماری دا ضد عناد دے منافقت دے فزادتهم رجسا الی رجسهم نو دا صورت زیادی کرے دویلا رجسا الی رجسهم دے پلیتے پہ اعتبار مزید دوی پلیتے سرا وماتو عظیم رشوی دی وهم کافرون دے حالت کے دے کافران لی اولا یرون اللہ تعالیٰ وی دا منافقان دا گوری نا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين کہ دے فتنہ کے چولشی ہر کال یو کرتے یاد و کرتے نوس منافقان اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دے قدم پا قدم سے فتنہ کے چوم دے ولی پا خپل ځان باندې سوچ دے کہ جامو باندې فتنہ ولی راځي خو چې پیغمبر دی چرته جهاد لا نو دای منافقت کی پاتې شي نو چې پیغمبر اسلام واپس راشي نو دای بیا ذلیل راسي ګوریم نه مخامخ ورته الله تعالی دین له فتنه شته زمون شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمائے وی په مجلس کې دا سره ملامت دل ناس دین له فتنه بلشته صحیح الله تعالی وی دی خو په هر کال کې یو ځل یا دو ځله په دې فتنه باندې ځاخ تکوم شیخ صاحب وی خدای وی چې په کال کې یو ځل یا دو ځله په دلته وخت کوم دی باندې نه ګوري صحیح ثم لا يتوبون ابيام دیتو بنو باسی ولهم يذكرون انا په خبره باندې ځان پوي و اذا ما انزل سوره اوس په قران سورت کې خو د منافق د منافقت ذکر کېده د منافق د نو اوس چا چې جرم کړي او هغه جرم ته قران کې بیانې یا په حدیث کې بیانې ناغه سړی ګلتی فیل کوي کنه فیل کوي اګلتی فیل کوي جناب د جمعې مانځ کې ناشتي خو چې مولوی صاحب کله هغه موضوع چیړي ناغوي کې نزور چا خولې حالکه مولوی صاحب ته پته هم نه دا سړی څه کوي خداغه نفس هغه ته ګلتی فیلینګ احساس ورکړي نو منافقان چې کله د منافقت ذکر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو صورت پر نازل شو چې کې به د منافقت ذکر نو دای به سر ورو کته کته ته دا منافقان په یو بل پیژنې چې یو زېما یو هغه دی یو هغه ګوت کې ناشته نو دای به یو بل توکته چې دا پیغمبر کوم په لګیا شو سوکو څنګه وضو په کوم وضو بیا به بهانه راټوله چې طریقې سره وځي وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَكَلَ چې هم نازل کړی شي یو سورت نظر بعضهم الى بعض نو ګوري دوی یو بل ته هل یراکم من احد چې آیا ویني تاسو له څوک درته ګوري نو کنه ویني نو ثم انصرفوا نو دایو چې د مجلس نه باروږي صرف الله قلوبهم اړولې دی الله تعالی زموږ دوی بانهم قوم لا يفقهون د دې وجه چې دا یو قوم دی لا يفقهون چې خبر باندې ځان نه پوي لقد جاءكم رسول من انفسكم وصلی الله تعالی فرمایي چې دی خو وګوره چې خدای دوره مهرباني کړې ده دومره عظیم الشان پیغمبر تاسو ته را لګړل نو هیڅ تصور پکار نه دی چې سړی دی یا کافر شي یا منافق شي پیغمبر موجودګي د دې پیغمبر موجودګي چې خو باید ته د الله شکر ادا کړي چې خدای مونږ ته دومره لوی هدیه لګړل دي الله تعالی په قسم چې لقد جاءكم قسم په خدای چې راغلی تاسو ته رسول عظیم الشان پیغمبر من انفسکم تاسو نسب دي تاسو د حسب دي د انساني قبیله څخه دي عزیز غلی ما غنتم ډیر مشکل ګرځي د باندې مشقت او تکلیف تاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ادنا امتی باندې دومره زیات خفه کیږي لکه د سلو پلارانو زمینه برابر لکه څومره لسلو پلاران دمینه برابر پیغمبر په ادنا امتی دور خفه کیږي حریص علیکم دے حرص لرون کے دے پا ایمان تاسو بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاق مومنانو بانے دے دیر مہربانا اور دیر رحم کون کے دے فین تولو لہذا کہ دے خلق مخوالو دے پیغمبرنا فقل نتوائے او پیغمبرا کہ حسبی اللہ کافی دے مال پارا اللہ تعالی لا الہ نشتر معبود اللہ مگر دغا اللہ علیہ توکل تو پدی اللہ تعالی بانے ما توکل کل کر دے وہو رب العرش العظیم اتغا اللہ تعالی رب دا عرش عظیم دے نو خلاصہ رسولت ابتدا کے دا ذکر کہ انف زنف پیغمبر تعالی وی انف زنف دیر کافی وشوا اس کافرانو تا یو برملا اعلانو کا چنن بعد مونږ تاسو په هیڅ یو وعده باندې اعتبار نه کوو ځکه تاسو یو وار نه قدم په قدم خیانت کوئ معاهده کوي چیټینګ کوئ نمبر 2
الله تعالی وای ها کله کوم غیر مسلمونه تاسو دا تجربه نشي وی چې خیانت کوي نو الله تعالی وای هغه سره تاسو خیانت مکو هغه ته بیا داسې مو سره تعلقات ټیک ساتي. نمبر 3 چې میدان جنگ کې هم یو کافر شلټر طلب کړ سرنډر شو تسلیم شو ما اللہ تعالیٰ فرمائے شلٹر کا سو کا شلٹر کا نمبر 3 خو چې کوم کسانو معاهده ماته کړی دی کې بعد دی ګره هغه سره په جنگ کوله چې کمزوري مخکاره کوي هغه یو درس ورکړي هغه د انسانيت ته پریوتی خلک دي تاسو شه د انسانيت ته پریوتی خلک دي. نمبر 5 مشرکین مکه هغه وی دا پیغمبر چې وی علیه الصلاۃ والسلام چې مونږ دین کوو دینی کارونه کوو نو مونږ هم دین کوو د بیت الله خدمت کوو د حاجیانو خدمت کوو. الله تعالی فرمایي د خدمتونو لپاره ایمان شرط دی. د خدمتونو لپاره ایمان شرط دی. خلکو کې ایمان نشته لہذا د عمل هیڅ قدر قیمت نشته. بلا مسئلہ اللہ تعالیٰ فرمائی چې د دنیوي رشتو یا د دنیوي کسبونو او د خدای د حکم او د پیغمبر د حکم مقابله راشي نو دنیوي رشتي او کسبونه باغې لپاره قرباني کوي کني ایمان باندې ختم شي. اته څه هم ذکر کړی ولته څه شي نه اته نمبر 1 د پلار مور رشتہ نمبر 2 د اولاد رشتہ نمبر 3 د رور خور رشتہ نمبر 4 د خدیوالي خاوندوالي رشتہ نمبر 5 قبیلہ او دوستی نمبر 5 بینک بیلنس یا پراپرٹی نمبر 1 تجارت او بزنس او نمبر 8 بنگلا او کیسلز. نو الله تعالی وایي کاغیله د پرایورټي ورکړه د خدای په حکم او د پیغمبر په حکم او د جهاد په مسله نو ایمان باندې ځای شي. بلا مسله چې اسباب تیاروي څه کوي د اسباب دنیا کې اوسې نو اسباب پیدا کوي خو عقیده په خدای باندې ساتي په اسبابونه عقیده په چا ساتي په الله په اسبابونه کني که عقیده په اسباب وراله خدای خپل امداد وډ راکړي دا تولیک عقیده په سبب رااله خدای خپل امداد وډ راکړي. بلا مسئلہ چې غیر مسلم بدا کوشش کوي چې د الله د دین رڼا د خپل خلیف په پوکی باندې ختمه کړي خو الله تعالی فرمایي چې زما دین دا به همیشه لپاره قائم دائم پاتې د پوکو باندې مړیږي نه. او بل مسله چې غیر مسلم یوازې دا نه چې د شریعت مخالف دي د فطرت هم مخالف دي. غیر مسلم یوازې د شریعت مخالف نه دي د سر خلاف د فطرت او د نیچر خلاف کوي. نیچرل قوانین بدلول غواړي. بل مسله چې د پیغمبر د دین مرګرتیا ستاسو ذات لپاره د خیر باعث ده. هر چې ذات د پیغمبر دی هغه کې یوازې وي خدای بچي محفوظ ساتي. ته وګوره د هجرت په شپه باندې خدای څنګه بچي ټول دنیا د کافرانو صحیح صالح مدینه منورې ته ورسو او مثلا الله تعالی ذکر کړه. بیا واقعه د تبوک چې منافقینو مکمل منافقت وکړ
سره مرګرتیا و نکړه ځکه په خپل بوزدل او تاسو مرګ ته په انتظار وو. او بل مسله چې کله غنیمت تاسو راړو نو داغه تقسیم ته بیا ولاړ چې موږ له پکې سره کوي یو ټوپک پکې منافقانو یو ټوپک پکې بیا موږ له عمره کوي. بیا مسله د زکات او داغه لپاره اته انواع مخلوق متعین کول چې زکات او صدقات واجبه به دي خلکو لور کې. نمبر اول فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 د محکمه زکات امپلای، د زکات ډپارټمنٹ امپلای اغلب تنخواه کوم نه ور کیږي سیلری زکات پیسو نه. نمبر 4 هغه نو مسلم چې لا تر اوسه زړه په اسلام کې لګیدل نه دي، مسلمان شوی خو دې خو لا تر اوسه پوره پوښ شوی نه دی، هغه ته پکې چک مک ورولېګا شغله مطمئن شي دا دین خو ښکار دي پیسې پکې ملایږي سګي پکې چک پکې کله کله ملایږي نو ولې دې شي کې مطمئن شي. او بل هغه خلک چې هغه د قرضې لاندې شوي په یو جایز کار کې قرضې لاندې شوي اته په کمال باندې کې د قرضې لاندې شوي موږ زکات نه ولا پیسې ورکړه غریب دي. او بل د الله د لارې مجاهد، حاجی یا د قرآن او سنت د علم طالب چې کله حاجت داغي پیدا شي داغي له زکات پیسې ورکی. لکه مثلا په بیت الله شریف کې حاجی د غریب نه عجیب وو صحیح، اوس دې کار وطن کې مالدار نه د مال دلته څه پکار راځي مکه موسمه کې غریب دی اوس صحیح. نو هغه اگر چې غنی ده د هغه مال په حواله چې کوم په وطن کې دی خو دلته خو سره د خوراک پیسې نشته صحیح. نه صرف دا چې صدقه کړ زکات پیسې دې پر هغه ورته ورکړه چې حاجی صاحب دا والا. او بل مسافر بیا د منافقانو ذکر چې د دې منافقت دی یو انداز نه دی چې څو ورته موقع ملاویږي نو منافقت کوي. الله تعالی فرمایي دا منافقان نن چې منافقت کوي او ځان بچ کینو وخاندي خوشاله شي، خو خدای وایي د قیامت پر به ډیرو جوړ چې خدای ورته کله ریکارډ راوباسي چې تاسو اصل رخ دار اصل مخمو دار تاسو پټ ساتل. بیا بل مسله چې بعض اوقات یو خبره ده خلک شکل د دین ورکی خو مقصد پکې بی دینی وي، نو ول دین ورکی خو مقصد یې بی دینی وي. لکه مسجد زرار ته جوړ کړو، د مسجد زرار شکل ټول د مسجدو اوس شو د مسجدو خو د عبادت په اراده نه جوړ، هغه د مسلمانانو د تفریق په اراده باندې جوړ. او بل مسله چې د الله د لارې هر تکلیف دا د مسلمان لپاره کریډټ جوړي. او په آخر د صورت کې دا خبره چې د پیغمبر وجود ستاسو میاس کې دا د الله تعالی لوی رحمت ته باید چې د رحمت نه فائدہ واخلئ. دا الله لوی رحمت ته باید چې د رحمت نه فائدہ واخلئ. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زمن لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته واناء الليل واناء النهار. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.